وما هم بمؤمنین دیجه پورم ویلو اور ندی دو ایمان لرون کی. علامہ بیضاوی د دې جملے تفسیر کی سلور مباحث ذکر کئی. اول بحث د دې جملے مخ کے سره ربط سده دا به ذکر کی انکار ما ادعوه. دویم بحث یو تفسیری نکتہ به ذکر کی وکانا اصله وما آمنو. دریم دیو اعتراض دو جوابات به ذکر کی واطلق الایمان على معنى انهم لیسوا من الایمان فی شیء. سلورم دے جملہ کے دا علم کلام متعلقی و مسئلہ با ذکر کی والآیت تدل علی ان من ادعا الایمان دے ذکر. اول بحث دا دے جملے ربط مخ کی سر سدے مخ کی سر ربط دا دے مخ کے دعوت دوی ذکر شوا آمنا باللہ و بالیوم الاخر وزد حقوی دا دعوی رد کئی وما هم بمؤمنین او د دعوی او د رد د دعوی په منځ کې مناسبت واضح. نو دا ربط شه انکار ما ادعوه دې جمله کې انکار د هغه څه دی چې د څه دعوه دوی کړې وه چې آمنا بالله و بالیوم الاخر ونفی من تحلو اثباته او نفی د هغه څه ده چې د څه دعوه د اثبات دعوت چې دوی د کم سیز کړی وه چې هغه ایمان دی د هغې نفي شو. وکان اصله وما آمنو دا دفع د یو اعتراض دا یو تفسیری نکته ده. هغه دا ده چې منافقینو خو دعوه په شان د پیل کې کړې وه آمنا بالله و بالیوم الاخر مونږ په الله ایمان راوړی د آخرت په ورځ. الله تعالی چې رد وکړو دا یې په شان د پایل کې وکړو وما هم بمؤمنین دوی د مؤمنانو د جملې نه نه دي. پې پوه شوئ دوی مؤمنان نه دي. نو هلته اثبات د شان د پیل شوی او دلته نفی د شان د پایل نه وشوه. پې پوه شوئ د مناسبت د دعوی او د جواب دعوی په منځ کې رانغی چې مناسبت راته نو جواب کې څنګه ویل به سره به مناسبت راغلی وی چې هغې ویل آمنا بالله و بالیوم الاخر او جواب کې ویل شوی وما آمنو چې که آمنا پیل هم و ماضي هم وما آمنو به جواب کې موافق خدای جواب کوي. خلاصه د جوابدار چې خبره هم دقسې ده خو دلته اخراج د زواتو د دوی د ایمان نه وشو اخراج د زواتو د دوی د مؤمنانو نه وشو. دې کې مبالغه زیاته ده په نفي د پیل کې په زمانه وما آمنو دوی ایمان نه دی راوړی په ماضي زمانه کې وما هم بمؤمنین دوی مؤمنان نه دي په هیڅ طریقې سره. مبالغه کم یو کې زیاته ده وما هم بمؤمنین کې نو ځکه نه په شان د پایل کې وکړو. تاسې پې پوه شئ لکه وما هم بخارجین من النار یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها. اوس پې پوه شئ اصل داسې وما منو لیطابقه چې دا مطابق شوی وی قولهم د دې قول سره په تصریح بشان الفعل چې تصریح کړی وی په شان د فعل دون الفاعل لکنه عکس لیکن عکس وکړی شو تاکیدا و مبالغتا په تکذیب د تاکید د وجنه او د مبالغې په تکذیب د وجنه لأن اخراج زواتهم من اعداد المؤمنین ځکه اخراج د زواتو د دوی د شمیرې د مؤمنانو ابلغ د من نفی الایمان عنهم د دې نه چې نفي د ایمان د دوی نه وشي په ماضي زمانه په ماضي زمان کې ولذلک دې د وجنه چې مقصود پکې مبالغه ده په نفي د ایمان کې وکید النفی بالبا مؤکد کړی شو نفی په با سره وما هم بمؤمنین دا با زائده ده ښه تاسې پې پوه شئ چې په خبر د ما کې کومه با راشي هغه با اکثره زائده وي د استغراق د نفی دپاره راغلي ښه
لکه من چې د استغراق د پاره راځي ما لکم من الهن غیرو وما لکم نشته تاسو ته من الهن هیڅ معبود غیرو غیر د الله دا هیڅ استغراق څخه وما هم ندی دوی بمؤمنین هیڅ ایمان لرونکي اوس په پوښ استغراق ته نه پیش تاسو په دې خبر باندې پوهیږئ که نه پوهیږئ دلیل دا ده چې په جواب د ما کې راغلی ده دا وابیان ډېر بې ادبه یې کړه یو ځل یو ما ته ټلیفون وکړی تپوس کو ما زیدن بقائمین څه ترکیب دی نو ما ورته چې زید اسم د ما دی او بقائمین خبر دی نو هغه ویل چې دا بقائمین دا جار مجرور چا پورې متعلق دی ما ورته دا با زائده ده دا با زائده متعلق نه غواړي دا قاعده ده نو هغه ویل څه دلیل دی چې دا با زائده ده زه پوه شم چې دلیل غواړي نو دکې څه چل شته نو ما ورته چې دلیل دا دی چې قاعده ده داسې زمونږ د نحوې چې څو ځایونو کې با زائده راځي یو ځای پکې دا دی چې په خبر د ما کې راشي دلته په خبر د ما کې راغلی صحیح شوه دا هغه کار خو ونه شو کړی هغه چې څه غوښتل هغه ونه شو بیا راته دا وابیان څنګه خلک دي ما ته پته نشته دی زه ورسره نږدې نه یم پاتې شوی چې څنګه خلک دي یو ملا مې ورته وښودم د هغه نه تپوس وکړه چې څنګه خلک دي بیا یې ویل نه ته څه ملا نه یې موږ له وښیم دا خو د ملاتوب خبرې نه دي ملاتوب خبره خو مې ورته وکړه دا خو معاشرتي خبرې دي هغه ورسره پاتې شوی هغه نه تپوس وکړي وای نه ته یې راته ووایه بس مل د خر بچي دي نو چې په ما یې وایي نو زه به نه مې ویلې خو راباندې وایي نو څه چل تاسو په پوه شئ په دې خرختي ځایونه دغه شانې چې وایي به درته چې دا بمؤمنین دا چا پورې متعلق شوی تاسو خو چل زده کړه تاسو ورته دا با زائده ده متعلق نه غواړي ښه و اطلق الایمان دا دریم بحث دی یو اشکال دی او د هغې دوه جوابات دي اشکال دا دی چې هغوی خو ایمان مقید ذکر کړی و دعوه کې او دلته چې نفې وشوه دا مطلقه وشوه هغوی ویلي و آمنا بالله و بالیوم الاخر مومن به ورسره ذکر کړی و که نه او دلته نفې د مطلق ایمان وشوه د دوی نه قید د مومن به ورسره ونه لګېده ولې نو دوه جواب دي یو جواب دا دی چې دلته مطلب دا دی چې دوی خو اثبات د مقید کړی او د ایمان مقید په دوو قیدونو سره نو الله تعالی نفي کوي چې دوی ته ایمان بالکل نه دی ثابت نه ایمان بالله پکې شته نه پکې ایمان بالیوم الاخر شته که داسې ویلي وی چې وما هم بمؤمنین بالله والیوم الاخر نو چا به شبه کوله چې بالله و بالیوم الاخر خو مؤمنان نه دي خو بالرسول او بالکتاب به مؤمنان دي تاسې پرې پوه شئ په نفې د مطلق وشوه نو ټول قیدونه ورسره لاړل واطلق الایمان ایمان مطلق ذکر که علی معنا په دې معنا سره انهم لیسوا من الایمان فی شیء ندی دوی د ایمان نه په هیڅ شي کې دی د ایمان نه په هیڅ شي کې نه دي ويحتمل ان يقید بما قیدوا به بهم احتمال دا دی چې دلته هغه قید معتبري چې کم قید دوی لګولی او د ایمان سره ولې لانه ځکه دا ما هم بمؤمنین جوابه د دوی د قول جواب دی جواب کې به هغه څه معتبري چې سوال کې څه معتبر دي والآیة تدل على ان من ادعى الایمان دې ځای نه اوس د علم کلام یوه مسله ده هغه دا ده چې د کرامیو مسلک دا دی کتاب الایمان کې تاسو ته په مذاهبو کې ما دا ذکر کړی چې هغوی وایي صرف اقرار لسانی کافي دی تصدیق د قلب ضروري نه دی نو چا داسې ویلی دي چې دا وما هم بمؤمنین په کرامیه رد شو ولې رد شو
ځکه دوی خو اقرار وکړه که نه ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر اقرار یې وکړو او سره د اقرار نه خدای وی وما هم بمؤمنین نو په اقرار باندې سړی مؤمن نه جوړېږي که نه نو په کرامیه ورځ راغی که نه خو دی وایي داسې نه ده په دې آیت کې په کرامیه ورځ نه راځي ولې نه راځي ځکه چې څوک اقرار وکړي نو د هغه د زړه دوه حالته دي یا به زړه کې انکار وي او یا زړه به خالی عن الاقرار والانکار وي یا به زړه خالی د تصدیق او د انکار نه که زړه کې انکار و هغې ته کرامیه هم کافر وایي مونږ هم ورته کافر وایي اگر چې اقرار وکړي صحیح شوه او چې زړه خالی عن التصدیق والانکاري او صرف اقرار لسانی راشي کرامیه ورته مؤمن وایي او مونږ ورته مؤمن نه وایو ځکه تصدیق قلبي نشته منګه وای مدار د ایمان تصدیق دی او هغه وای مدار د ایمان اقرار دی خو کچری انکار قلبي وی نو هغه په اتفاق سره کافر دی او د دوی خو انکار قلبي وکړه نو چې دوی توما هم بمؤمنین د انکار قلبي د وجه نه وای د دوی خو زړونه خالی نه وکنه د انکار او د اقرار نه اختلاف خو په کم ځای کې دی چې زړه خالی کنه نو دا آیت په کرامیو باندې رد نشي جوړېدی په پوه شوئ والآیت تدل آیت دلالت کوي اعلی په دې خبره باندې چې نمد ادعا الایمان چې څوک دعوه د ایمان کوي وخالف قلبه لسانه او زړه مخالف د ژبې نه په اعتقاد لم یکن مؤمنا دی مؤمن نه دی لأن من تفوه بالشهادتین هغه څوک چې تکلم کوي په شهادتینو باندې فارغ القلب وي زړه فارغ وي اما د هغه څه نه یوافقه او ینافیه چې موافق دی د اقرار سره او که منافي دی لم یکن مؤمنا دی مؤمن نه دی والخلاف مع الکرامیه او زمونږ مخالفت خو د کرامیه او سره په ثانی په دویم کې دی پوه شوئ دویم څوک دی چې فارغ القلب اما یوافقه او ینافي فلا ينحز دایت نه ودرېږي حجتن علیهم حجت په هغوی باندې په هغوی حجت نشي جوړېدی پې پوه شوئ یخادعون الله والذین آمنوا دوی مؤمنان نه دي ولې ځکه یخادعون الله والذین آمنوا د خدای سره د خدای د مؤمنانو د پاکو بندګانو سره دوی دوکې کوي علامه بیضاوی درې مباحث ذکر کوي دې ته خیال کوئ اجمالی اول د خدا لغوي او عرفي تحقیق به وکړي خدا په لغت کې څه ته وایي او په عرف کې څه ته وایي دویم په یخادعونه کې به توجیحات اربعه بیان کړي د دوی خو دا عقیده وه چې خدای سره څوک دوکه نشي کولی او دلته د دوکې نسبت خدای ته شوی چې خدای سره دوکه کوي د دې څه مطلب دی د دې به څلور توجیحات ذکر کړي دریم د خدا نه د منافقینو مقصد څه شی او دا دوکه یې څه دپاره کوله فواید ثلاثه به ذکر کړي چې د دوی پکې درې پیدې لټولې ښه اول خبره د خدا لغوي او عرفي تحقیق خدع دوکه دې ته وایي چې ته په وهم کې واچې بل سړی خلاف ما په خلاف دغه څه کې تخفیه چې ته پټی د ده نه من المکروه تکلیف ستا زړه کې خو ده ته یو تکلیف رسول دي هغه پټ کې او ده ته داسې شی ښکاره کړي چې د ده دغه داسې چې دا خو ما ته فایده را رسوي دا فایدې شی ورته ولې ښکاره کړي لتزله عما هو بصدده چې دی وښویه د هغه څه نه چې دی په قصد د هغې کې د څه شي قصد دی چې کړی دی چې د هغې نه وخوځئ دا ماخوذ دی د دې قول نه چې خدع الذب سمسرې دوکه وکړه اذا تواره چې کله پټه شي پی جحري په سوري کې پې پوه شئ وذب خادع وخدیع او سمساره دوکه بازه ده خدیع دوکه ده دا کله خلک وایي اذا اوهم الحارسه چې کله وهم ورکي دا ښکاري ده اقباله علی را مخامخ شي دا سمساره د ښکاري ته ثم خرج من باب آخر د سوري د دروازې د بلې نه وځي سمسارې دوه دروازې کتلې هم دکه نه د مقبرو کې هم چاته منډې ورپسې کړي که نه موږ چې واړو خو ډېر به م کتلې سورۍ ته به ورپسې دا ځای ګورې چې دلته به وي هغه به هغلته بل سوری به یې کړی وتلی وایي تاسې په دې پوه شئ منافق هم دقه شان چل کوي دوکه کوي یو سوری هلته کړی یو یې دلته کړی دوی ته وایي تاسو سره یم هلته وایي تاسو سره یم و اصل دا ده چې الاخفا
پټول. ومنه المخدع للخزانه، خزانه د پاره مخدع وای ځکه هم پټی کنه. والاخدعان ستوي لعرقين خفيين في العنق، هغه دوه رګونو ته وای چې په غاړه کې مړی کې پټ. والمخادعات تكون من اثنين. سوال دار چې یخادعون دا خو باب مفاعله ده او مفاعله کې خو تشریک د طرفین وي. نو د دوی دوکه د الله سره دا په ظاهر نه ده حمل چې دوی د خدای سره دوکه کړي، ځکه الله باندې خو څه پټ نه دي. نو دوکه خو داسې چا سره کېږي چې بعضې خبرې پې پټي. یو دویم دا دی چې د دوی هم دا عقیده نه وه چې د خدای سره موږ دوکه کوو. بیا د دوکې مطلب سره نو څلور مطلبونه دي. ګورئ، والمخادعات تكون من اثنين وخداعهم مع الله ليس على ظاهري، د دوی دوکه د الله سره په ظاهر نه ده حمل. لأنه تعالی ذکر الله تعالی لا يخفى عليه خافیه پټه نه ده د ده نه هېڅ پټه خبره. ولأنهم بلداره چې دوی لم یقصدو خطیته، دوی قصد دوکې د الله نه وکړی. بل المراد، بلکې مراد اما مخادعة رسوله، دا یو توجیه شوه. یخادعون الله معنا یا مخادمات رسول د علی حسب المضاف. یخادعون الله معنا یخادعون رسول الله. او علا یا حمل د په دې باندې چې عبارت په حذف د مضاف نه دی. یخادعون الله د رسول سره دوکه کوي. لفظ الله د لفظ رسول په ځای ذکر کا په پوښتنه. ګورئ، او علا یا حمل د په دې باندې چې معامله د رسول صلی الله علیه وسلم سره معاملت الله، معامله د الله سره ده. من حیث د دې حیثیت نه نو چې دا رسول خلیفته د خدای خلیفه دی. په پوه نه شئ لکه چې دا رسول سره وکړه داسې ده لکه د الله سره وکړه. لکه قرآن بل ځای کې وایي من یطع الرسول فقد اطاع الله، چې څوک د رسول تابعداري کوي نو د الله تابعداري وکړه. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، خلق چې تا سره بیعت کوي انما يبايعون الله، د الله سره بیعت کوي. نو د رسول سره مخادعه ده، د الله سره مخادعه نه، ځکه لفظ الله ذکر. دریم واما ان صورت سنیهم، یا دا ده چې دوی غلط کارونه کوي، ایمان ښکاره کوي او کفر پټوي. الله تعالی دوی ته مهلت ورکوي، نو دوی ایمان ښکاره کوي او کفر پټوي. نو د دوی دا شکل د دوکې دی او خدای د دوی حال پټ کړی دی. دوی ته موقع ورکوي، دوی ته مهلت ورکوي او دوی پکې کفر زیاتی. نو داسې ده لکه رانیولو له چې خدای څوک د چا د رانیولو دپاره چل جوړوي، د دوی سره هم دا شان چل کېږي. ګورئ، یا دا چې صورت د سنیهم د کار د دوی د الله سره چې من اظهار الایمان چې ایمان ښکاره کوي، و استبطان الکفر کفر پټوي، و صنع الله معهم او کار د الله تعالی د دوی سره من اجرا احکام المسلمین علیهم چې مسلمانانو احکام په دوی باندې جاری کړي دي. وهم عنده او دوی د الله د وړاندې اخبث الکفار ډېر خبیث کافران دي. واهل الدرک الاسفل من النار او خاوندان د لاندې ځای د اور دي. استدراجا لهم، د احکام د مسلمانانو په جاری کړي دي. استدراجا لهم، د استدراج د دوی دپاره. استدراج معنا دوی اوچتوي. و امتثال الرسول صلی الله علیه وسلم، او نبی علیہ السلام خبره منی. والمؤمنین مؤمنان امر الله، د الله خبره په اخفاء حالهم د دوی حال پټوي. و اجراء حکم الاسلام علیهم، او جاری کوي حکم د اسلام په دوی باندې. مجازات لهم، دا جزا د دوی ته بمثل سنیم په شان د کار د دوی. صورت سنیع المتخادعین، دا شکل د کار د دو دوکهبازو دی. لکه دوه یو د یو سره دوکه کوي او بل د بل سره دوکه کوي. پې پوه شئ، نو دا کیفیت داسې دی چې تشبیهي طریقې سره لکه د دو متخادعینو چې څنګه وي. څلورم جواب، ويحتمل احتمال دا دی ان یراد بیخادعون یخدعون، د یخادعون نه یخدعون مراد شي، نو بیا مفاعله نه شوه که نه. لأنه ځکه دا یخدعون بیان دی د یقولو دپاره. ومن الناس من یقول آمنا بالله، پې پوه شئ، نو یخدعون د هغې بیان شي. او استیناب دی بذکر ما هو الغرض منه، په ذکر کولو د هغه څه چې څه غرض دی د هغې نه. بعضې د خلکو نه من هغه دي یقول آمنا بالله والیوم الاخر، گویا کې سائل سوال کوي چې مؤمنان نه دي نو آمنا بالله والیوم الاخر ولې وایي؟ نو جواب دا چې یخادعون الله، یخدعون الله، دوکه د خدای سره کوي.
الا ان اخرجا مگر دای رویستو پی زینتی فعلتو د مفعلې په وزن رویست للمبالغه د مبالغې دپاره فان الزنة ځکه وزن لما كانت المبالغه والفعل متى غولب فيه او فعل چې کله غلبه وکړی شي په دې کې کان ابلغ منه دا ابلغ دی د هغه نه اذا جاء بلا مقابله معارض بغیر د مقابلې د معارض نه ومبارن او د مقابله کوونکي نه استصحبت ذالک ويعزو د دې مرګرتیا کوي او د دې تقویه کوي قرات د هغه چا چې لستی دي یخدعونه یو قرات کې یخدعونه راغلی دی کنه خدا دغه سره پاره کوي دا مخادعه د سره پاره کوي د دوی په کې آخر پیدا صدا وکانه غرضهم فی ذالک غرض د دوی په دې کې درې پیدې دي اول ان یتبعوا دویم و ان یفعل بهم دریم و یختلطوا بالمسلمین پیدام که اوله پیدا ان یتبعوا چې د پکې انفسهم د ځانونه ما هغه څه یترقو به چې رسیږي رسکیږي په هغې سره من سواهم نورو ته من الکفرة کا نورو کافرانو ته چې سره رسیږي چې د هغې نه دوی بچ پې پوه شئ یو دویم دا دی چې وان یفعل بهم چې د دوی سره وشي ما هغه څه یفعل بالمؤمنین چې مؤمنانو سره څه کېږي من الاکرام والعطاء چې عزت او ورکړه ده مؤمنانو ته عزت کېږي ورکړه کېږي په غنایم وغیره کې چې دوی ته مغه شی وشي درېمه پیدا وان یختلطوا بالمسلمین چې مسلمانانو سره ګډوډ شي فیطلعوا علی اسرارهم د هغوی په رازونو به خبر شي ویزیو بیا به خواره کي الی منابذهم د مسلمانانو مخالفینو ته به بیا ورخواره کي او چې دوی ښکاره کافران شي نو بیا خو مسلمانانو په منځ کې نشي رانوتلی الی غیر ذالک غیر د دین نور هم من الاغراض والمقاصد اغراض او مقاصد پکې شته که نه بظاهر دا درې دي نور هم پکې شته چې دوی داسې کارونه کوي درود شریف الله